بسم الله الرحمن الرحیم. پسرلی موسم دی او د جنگلاتو باره کې به خبره وکړم چې کله شاجي ګلې مینې او تاج محمد سنیټر وکړه نو لنډي کوتل او خیبر ایجنسۍ په غرونو باندې دغه تاسو چې دا ټول بوټي او دا یې کرلي وو. اوس تاج محمد چې کوم دی که نه صوبایي وزیر دی نو دته دا اپیل کړم او درخواست ورته کړم چې صوبایي وزیر جنګلات سره به خصوصي ملاقات وکړي او 100% دلچسپي به دې کې واخلي چې خیبر ایجنسۍ په غرونو شاګۍ او دالې او دلې غرونه چې په دغه ټولو باندې په پسرلي موسم کې بوټي وکري چې خلکو له میوه‌جاتو بوټي راوړي چې په حجرو کورو کې وکري، خلکو له تخمونه ورکړي، سبزۍ هغه چې کورونو حجرو کې تخم وکري. وزیر اعظم پورټل سټیزن کې زما ایډیا چې خیبر ایجنسۍ او د قبایلو څومره اجتماعي مسلې خدای ګواه دی په دې خبره باندې چې دا ټولې مسلې ما پکې ورکړې دي او هغه کې اکاونټ کې ما ورلګلي وزیر اعظم سکرټریټ ته او شیلمان اوبه، اسپتال او جنګلات او سړکونه او دا څومره مسلې چې خو د جنګلاتو باره کې به ورته وایم چې ما ته یې واپسۍ کمپلین کړی ټولو ادارو ته بلی انټرس او نامې وزیر جنګلاتو ټولو ته یې اډر جاري کړی دی چې خیبر ایجنسۍ په ځمکو باندې ټولو غرو باندې جنګلات وکرئ. نو تاج محمد چې کوم دی که نه صوبایي وزیر جنګلات سره به خصوصي ملاقات وکړي، دلچسپي به واخلي، په غرونو باندې بوټي وکرئ او خلکو ته هم دا اپیل کړم چې ګورئ غرونه بوټي چې کوم دی غره زینت دی، مهرباني وکړئ چې بوټي موټي او دا مه وایئ غرونه، ځکه دې باندې ښایسته وطن هم ښایسته وي او غرونه هم ښایسته وي لکه سوات او کالام او مري او ابټاباد دغه غوندې ښایسته وي. نو ټولو خلکو ته یم چې هغه بوټي او دا مه وایئ که نه او خلکو ته یم چې پسرلي موسم دی په حجرو کورونو په هر ځای کې بوټي وکرئ، میوه‌دار او سبزۍ بوټي وکرئ او تاج محمد د خصوصي دلچسپي پکې واخلي. ګوره دا غټه موکه چې دی وزیر دی چې خیبر ایجنسۍ غرونه ښایسته کړه. والسلام.